او ټول انسانانو ته بیا الله تبارک وتعالى دا خطاب فرمایل چې خلکو یقینا راغلی تاسو ته نصیحت تاسو د رب د طرفنا او شفا ده د هغه بیمارو چې کوم پزړونو کې دي، هدایت دی او رحمت دی د مؤمنانو لپاره. د قران عظیم الشان سلور خصوصیات او سلور کمالات په دې یو آیت کې ذکر شو چې کوم آیت نمبر 57 دی. موعظه ده، نصیحت دی او شفا ده د روحاني جسمانی امراضو لپاره، د زړه شرک، کفر، نفاق، حسد، بغض، عناد، حب مال او حب جاه، څومره امراض د زړه د هغې لپاره شفا ده. وهدن او هدایت دی، ورحمه او رحمت دی چا دپاره؟ للمؤمنین، د مؤمنانو دپاره. نو دا صفات د قرآن عظیم الشان چې کله ذکر شو، نو اوس الله رب العالمین فرمایي خپل محبوب پیغمبر ته قل ته ورته ووایه بفضل الله، په فضل د الله، وبرحمته او په رحمت د فبذلک فليفرحوا، پس په دې د خوشحاله شي دوی، هو خیر، دا ډېر ښه دی، مما یجمعون، د هغه څه نه چې دوی جمع کوي. قل بفضل الله، ته ورته ووایه په فضل د الله، وبرحمته او په رحمت د الله جل شانه د فضل نه او د الله د رحمت نه څه شی مراد دی؟ چې الله تبارک وتعالى خپل بندگانو ته وایي چې په دې دوه نعمتونو باندې د الله جل شانه خاص شکر ادا کوي، د الله فضل او د الله رحمت. نو فرمایي چې د الله فضل نه مراد قرآن عظیم الشان دی او د الله د رحمت نه مراد دین اسلام دی. یو کس ته چې د قرآن عظیم الشان په شان دی کتاب ملو شو، هغه په دې باندې د الله رب العالمین شکر ادا کوي، او داسې زنده او جاوید معجزه ده چې د ټول دنیا باطل قوتونه منکرین د قرآن چې ټول راجمع شي په هر دور کې د قرآن عظیم الشان د مقابلې نه عاجز دي. او د قرآن عظیم الشان په شان کتاب چې رب کائنات په خپل باندې فرمایي چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، چې موږ دا نازل کړی دی، موږ د دې حفاظت کوو. دا لفظ الله رب کائنات د تورات لپاره نه دی ویلي، د زبور لپاره نه دی ویلي، د انجیل لپاره نه دی ویلي، 105 صحیفو لپاره نه دی ویلي. واحد قرآن عظیم الشان دی چې رب کائنات د دې د حفاظت ذمہ داری په خپل ځان باندې اغشته دي. څنګه اغشته دي؟ فی قلوب اولیاءنا، الله رب العالمین د دې حفاظت کوي د خپل دوستانو د سینو په ذریعہ باندې. د الله تبارک وتعالى د حفاظت د قرآن یو ډېر عجیب نظام او اهتمام او انتظام دی چې الله سبحانه وتعالى د خپل بندگانو کې په هر دور کې د دې امت لکونو تعداد کې حفاظ کرام د قرآن عظیم الشان چې دی هغه موجود وي، او د الله رب العالمین د دې قرآن کریم حفاظت هغه د خپل دوستانو د سینو په ذریعہ باندې کوي. تاریخ په دې باندې شاهد دی چې په بر صغیر کې چې کله وایسرای برتانیا او دغه شانتي دغه زمانه هغه طاغوتي قوتونه هغه د قرآن عظیم الشان د نام او نشان میټاولو لپاره چې دی هغه متحرک شو، او باقاعده په دې باندې اجلاس وکړو چې څنګه د قرآن کریم چې دی د نام او نشان میټاو کړي. فیصله په دې باندې وشوه چې څومره مساجد دي، مدارس دي، تمام مساجد او مدارسونه د قرآن مجیدونه راجمع کړي شي، د اوسو زول شي، او په دې باندې باقاعده کار شروع شو. دا سلسله شروع شو چې زی په زی چې چرته مساجد مدارس ته قرآن مجید چې چرته هم نسخه موجوده وي هغه ختم کړي. دا یو انقلابی کتاب دی، مسلمان ته د جهاد ترغیب ورکړي، د تبلیغ ترغیب ورکړي، د نیکو اعمالو ترغیب ورکړي، او د مسلمان ته د اسلامي معاشري او د اسلامي ژوند ترغیب چې ملاويږي، مسلمان ته جذبه جهاد شوق شهادت چې ملاويږي، دا ټول د قرآن عظیم الشان نه ملاويږي. دا ختم کړي نو مسله به ختم شي. لہذا زی په زی باندې قرآن مجید نسخې سوزول شروع کړو، تر دې پورې چې په هندستان کې یو مدرسې ته لاړو، او په دې اراده باندې لاړل هغه فوجیان چې قرآن مجیدونه راجمع کړو اوسوځو. د مدرسې استاد محترم روي غوښتلو ځان سره کېنولو، ورته وایي څه دپاره راغلي وایي دا ټول سوځو. وایي بېشکه وسوځوئ، خو اول زه تاسو ته لږ څه ښودل غواړم چې کېنولو ځان سره د 7 کالو ماشوم یې ودرو، ورته وایي شروع شه، د سورې فاتحه نه شروع شو، او ماشوم زباني قرآن مجید والناس پورې ورته وورو. ورته وایي چې تاسو دا نسخې به وسوځوئ، د دې ماشوم د سینې نه د دې ماشوم د زړه نه به دا قرآن څنګه وباسي، د دې بس دې سره به څه کوئ. نو هغوی واپس شو، هغه چې کوم مهم د قرآن مجیدونو د ختمولو هغه ختم کړ، او بیا په دې فیصله وکړه چې دا صاحب قرآن چې کوم دی، کوم خلک د قرآن کریم حافظان دي، قاریان دي، علما دي، دا میټو کوي، تر دې پورې چې د دې د وجلو د ختمولو سلسله شروع کړه. انګريز مورخ خپل کتاب کې لیکلی چې ما ته زه خپل بالاخانه کې د شاهي مسجد بادشاهي مسجد لاهور کې خپل بالاخانه کې هغې شاته زما بالاخانه وه. هغه عیسایي مورخ وایي چې ما ته د غوښې د سوځېدو بوی راغی، چې ما وکتو نو د شاهي مسجد بادشاهي مسجد لاهور چې د سیهندي میدان ته 80 کسان سپینګیري عالمان قاریان حافظان راوستلی شو. او انګريز ورته وایي چې تاسو وایي چې د انګريز خلاف چې کوم د جهاد فتوا تاسو د قرآن نه ورکړی دی، او هغې خلاف چې کوم تحریک تاسو شروع کړی هغې سره زموږ سره تعلق نشته، اوس به تاسو پرېږدو. هغه ورته وایي چې زموږ تعلق وا او دې تر څو پورې زموږ په بدن کې
باقي وي دغه کفر مخالفت بداز مونږه مشني هغه چې د اور ته ورېشتو نور اتیا کسان راوستل شو دغه سي حفاظ عالمان قاریان نو هغه انګريز مورخ لیکل چې زما د پیدا کولو ولا ذات باندې د قسم وي هغه ډومبي اتیا کسان هم په اور کې سکروټي شو او اوس وزیدو ختم شو دا دویم چې کوم اتیا کسان راوستل شو هغه هم اوس وزیدو یو قسم پکې داسې نو چې د انګريز په وړاندې سر ټیټ کړی وي تاریخ په دې باندې شاهد دی چې د دهلی نه والا تر در خیبر پوری یو اون داسې نو چې باقي باندې د یو عالم د یو شیخ د یو قاری د یو حافظ سر نو ځوړند کړي خو تاریخ په دې باندې شاهد دی د قران کریم محافظین خپل سرونه شیندل دي خپل ځانونه قربان کړي دي هر قسمه قرباني ورکړي دي خو د قران کریم په حفاظت کې سمجھوتا چا سره نه کړي ځکه الله رب کائنات یو داسې معجزه موږ تاسو ته راکړي ده د ټولې دنیا کفر چې راجم شي د دې جواب کولو عاجز دي قران کریم ورته وایي قل لا اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران ټول انسانانو جنات راجم شي د قران په شان دي قران راوړي کفر عاجز شو بیا قران کریم ورته وایي چې پورا قران نشي راوړي فاتوا بعشر سور من مثله یو لس سورتونه راوړي بیا عاجز شو بیا قران کریم ورته وایي چې وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله یو سوره کوثر عمره یو سوره راوړي تاسو ته چې چیلنج د قران کریم د طرفنا مشرکین به خپل شعرا او ماهرین او فلسفه هغه راوستو سوره کوثر ورته د بیت الله په دیوال باندې لګولو ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانك هو الابتر چې کله هغه لوی شعرا او ادیبانو دا ولسلو ان شانك هو الابتر اخر کې بغوي چې ما هذا قول البشر دا انسان قول نه دی د دې مقابله نشي کېدی دا زنده معجزه ده الله رب کائنات فرمایي چې ما محبوب پیغمبر دی ته ویا قل بفضل الله ففضل الله د الله فضل سره د قران مجید دی وبرحمته او برحمت د الله رحمت څه دی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ذات مبارک دی یو مؤمن لپاره پکار دی چې همیشه په دې دوه لوی نعمتونو باندې الله شکر ادا کړي یو دا چې الله رب العالمین زموږ د هدایت لپاره د قران عظیم الشان په شان دي کتاب راکړی دی د دې لوستلم عبادت دی د دې تکتلم عبادت دی د دې ویل د دې په معنا باندې ځان پویولم عبادت دی او د دې لوستلو والا اهل علم سره محبت کولم عبادت دی او دغه شانتي په یو حرف باندې یو نیکی ملاویدل یو ګناه چې دغه معاف کېدل یو درجه اوچتېدل د الله تبارک وتعالى طرفنا د نعمتونه دا یو داسې وفادار کلام دی چې کله قبر کې یو مسلمان کې خودلی شي یو حسین او جمیل نوجوان په شکل کې د قران عظیم الشان هغه لستون کې با عمل مسلمان خوا کې راشي کینی ورته وي زه الله هغه وفادار کتاب يم تر څو پورې چې ما جنت رسول نه تا یوازې نه پریدم نقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الله رب کائنات فرمایي چې تاسو په دې قران باندې خوشاله شئ د قران په شان دي قران عظیم الشان په شان دي کتاب تاسو ته ملو دي په دې خوشاله شئ هو خير مما يجمعون دا ډېر خدای د هغه څه چې کوم تاسو جمع کوي چې څونه مال او دولت د دنیا جمع کوي د هر څه چې دی د الله رب کائنات دا کلام او د الله محبوب پیغمبر دا دوه نعمتونه داسې دي چې د هر څه تاسو د لپاره غوره او افضل دي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم